دا ټوپۍ پسرول دا نشته، دا صرف مليانو خپل ایجاد کړی دی. ټوپۍ پسرول په دین اسلام کې نشته، دا د مليانو ایجاد دی. او دا مسروي چې د ټوپۍ هیڅ ضرورت نشته، نه په مانځه کې او نه د مانځه نه بغیر. ځکه چې یو سړي په سر باندې یختی نو سر د پټولو څه ضرورت دی؟ بس یختول کافي دي که نه؟ داسې کار دی که نه؟ لومبۍ خبره خو ځان سره یاد ساتئ چې ټوپۍ دا د مليانو رواج نه دی، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. چې څوک د نبي علیه السلام د طریقې نه خبري هله ورته پته لګي. هغې نه پس د چا د احادیثو مبارکه او مطالعه علامه ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، امام سیوطي رحمت الله علیه د هغې فتاوا د الحاوی للفتاوی په هغې کې مستقل په دې باندې بابونه جوړ شوي د ټوپۍ باره کې چې ټوپۍ استعمالول په دین اسلام کې څنګه دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټوپۍ استعمال کړې وه که نه استعمال کړې؟ صحابه کرامو ټوپۍ په سر کړې وه که نه په سر کړې؟ په دې مستقل بابونه. یو حدیث تاسو ته پیش کوم چې صحابه کرامو حضرت انس رضی الله تعالی نور صحابه کرامو ډیر زیات ډیر احادیث په دې باندې موجود دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پټکي هم استعمالو، ټوپۍ به هم استعمالوله. څنګه چې نبی علیہ السلام پټکي استعمال کړي دغه شانتي ټوپۍ استعمال کړي. صرف دونه خبره وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کوم ټوپۍ استعمالوله هغه به کلکه وا. کلکه دا مطلب چې خپل پندو به ودرېدې شو، خپل پندو به ودرېدې مطلب چیپړو دا پسته ټوپۍ نه د پسر کړي. دا نه چې دا ناروا دي، ناروا نه دي. او نبی علیہ السلام طریقه دا و چې کلکه ټوپۍ به پسروله کوم چې په خپل پندو باندې ودرېدې شو کوم ټوپۍ. یو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ هم داسې ټوپۍ استعمالوله. د دوه کتابونو چې کوم روایت کې هغه ته پیش کوم، موږ هم داسې ټوپۍ استعمالوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هغه کلکه ټوپۍ او په خپل پندو باندې به ودرېدې شو. دا د مليانو رواج نه، دا چا رواج دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو. څوک نه مني راشه دنیا احادیث ته به وخیمه اوس چې مثلا ټول بابونه ته ذکر کوم خټه ما پاږي کې لړ صرف خلاصه مې ته ذکر کړه. دویمه خبره ده چې دی وی چې سر پټول ټوپۍ په سرول په مانځه کې د دې شرعي حیثیت نشته. نه داسې نه ده. اصل مسله دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ټوله ژوندګۍ کې چېرته سرتور نه دی پاتې شوی سوا د احرام د حالت نه، او یو بعضې داسې ریئر کیسز راغلي پای کې نبي علیه الصلوۃ والسلام بغیر ټوپۍ پاتې شوی. نور نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک طریقه دا و چې مسح به هم د سر کوله، نو داسې به یې وکړه چې زما ویښته ښکاره نه شي. داسې به نبي علیه الصلوۃ والسلام مسح کوله. لکه څنګه زموږ هم داسې یو طریقه د بعضې خلک کوي. پټکو والا تاسو علما کرام به لیدلي هغوی داسې کوي. نبي علیه الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې چېرته سرتور نه دی پاتې شوی سوا د عمرې نه. یو څو نور حالات و هغه یو څو راغلي په زندګۍ کې چې هغې کې نبي علیه الصلوۃ سفر کې یو څو حالتونه راغلي. داسې یو حالت داسې راغلی چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ویښته چا لیدلي چې هغه ویښته داسې دي د نبي علیه الصلوۃ والسلام. نور چېرته هم په احادیثو مبارکو کې نشته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چېرته سرتور پاتې شوي. یوه دویمه خبره چېرته هم داسې نشته چې نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک چېرته په سرتوره باندې مونځ کړی دی. داسې د نبي علیه الصلوۃ والسلام په ټول سیرت کې نشته، داسې چېرته په یو حدیث کې نشته چې نبي علیه الصلوۃ والسلام په سرتوره مونځ کړی دی. سر پټول دا پکار دي، یا په یو رومیال باندې یا په ټوپۍ باندې او که دې نه په یو لوی څیز باندې چې بهتر څیز دی پټکی په هغې باندې ویښته پټول پکار دي. اخري خبره ده کړې ده ډېره عجیبه او د عقل سره ډزې کړي دي. ډزې څه ویلي دي؟ دا دلته چې کوم اعتراض شوی دی که نه چې زما په سر باندې خو چونکې ویښته شته نو ټوپۍ ته څه ضرورت دی؟ زما سر خو پټ دی. دا داسې کار شوی و د نن نه یو 10 کاله مخکې یو کرنل راغلی و فوجي و، هغه وایي زما په سر ویښته شته، مولي صاحب به ته ټوپۍ په سر کړه. وایي زما په سر ویښته شته، بس چې کوم ځای کې ویښته وي بس هغه کافي دي د پردې دپاره. مولي صاحب به ته بیا د پرتوګ هم وباسه. څه وباسه؟ دا پرتوګ دې هم وباسه. پوهېږئ په دې خبرو مقصد څه و د مولي صاحب؟ هغه څه وایي زما په سر ویښته دي، بس ویښته د هغې د پټولو لپاره کافي دي. مولي صاحب به ته وایي دا پرتوګ دې هم لرکه بیا. دا دې څه لا اغوستی دی؟ هغه پوه شو، بیا راغی معافي وغوښته. وایي زه کرنل یم، داسې به دغې وي زه کرنل یم. هغه ورته جنرال ضیاء الحق ته پېژندو، ما هغه هم نه دی معاف کړی، ما هغه هم نه دی معاف کړی جنرال ضیاء الحق. ای به کرنل به یې ځان له وایي. خبره دا ده چې دا د عقل سره ډزې دي، دا کومې خبرې چې ده کړي دي. ښه لکه قرآن او حدیث هم ټچ کول پکار دي، د هغې سره لس منه عقل هم پکار دي، نه هله کار کېږي. او چې عقل هغه هم دې چټا کوي او علم هغه دې پاوي نو په داسې به څه کوې؟ دغه ته بیا جوړېږي نو